ترتیب کې پنځه سلیکټم او نزول کې پنځه شپېتم څنګه چې ترتیب کې طوفان کې دارنګي نزول کې هم طوفان مقصد د صورت د الله رب العالمین وحدانیت او باغی عقلی دلایل بیان د مشرکانو یو شبهه ده داغي جواب هغه شبهه ده چې کوم دین زمنګ د مشرانو دغه متفق علی دین دی چې موږ باغی روان یو او پیغمبر علی السلام ته وی چې ته خو یوازې سړی استادین دا د ځان نه جوړ کړی دی دا اختلافي خبرې تکای دا اتفاقی دین نه دی نو دلته داغي جواب دی اول تعریف د قران کریم ذکر کړي حامیم تنزيل الكتاب من الله را لګل د قران کریم طرف د الله دی العزیز غالب دی الحکیم حکمت والا ان فی السماوات یقینا پیدا کولو د اسمانونو کې والارض یوزمک کې لآیات دلائل دی نخد قدرت دی للمؤمنین د پاره د منونکو کوم سړی چې ایمان راوړل غواړي نو د الله د قدرت نخې چې وویني نو دی به ایمان راوړي وفي خلقکم او ستاسو په پیدا کولو کې وما او هغه یبث من دابه چې خوار دي زنده سر وفي خلقکم او ستاسو په پیدا کولو کې وما او هغه یبثو چې خوار کړی دي من دابتن هر زنده سر آیات دلائل دی نخی دی لقوم یوقنون د پاره د هغه قوم چې یقین ساتي انسان خپل ځان ته وګوره چار چاپیره هر زنده سر ته وګوره دې ټولو کې د الله د قدرت نخی دی یقین کون کی لرا واختلاف الليل والنهار او پر ادلو د شپه او ورځ کې انقلابات د زماني وما او هغه انزل الله جلاله الله انزل الله راوري الله من السماء دبرنا من رزق باران فاحيا به الارض نجوندی کی پدی باران سر ازمکا بعد موتها رستو دا وچوب داغی فاحیا نتازکی ازمکا رستو دا باران وتصریف الریاح او اڑول راڑول دا بادونو آیات النخدی دلائل دی لقومی یعقلون دا پارد حقا چاچی عقل لری تلک آیات اللہ دا آیتون دا اللہ دی نتلوها للو من دی لرا علیکا تابانی پیغمبرا بالحق چی حق سرگنشی یو آیتون دا اللہ دا قرآن کریم آیتون دی او بل آیتون دا اللہ دا قدرت نخی دی چی عالم کی چار چاپیر انسان اتا تخکاری پاس اولاد دی تلک آیات اللہ دا آیتون دا اللہ دی نتلوها بیانو تاتا بالحق چی حق سرگنشی فبی ای حدیث بعد اللہ و آیاته یؤمنون نو پکم خبرا پکم بیان بعد اللہ رستو دا قرآن دا اللہ و آیاته رستو دا نخود اللہ یؤمنون دی با ایمان روڑی چی قرآن بیانیگی او دا اللہ دا قدرت نخی بیانیگی او بیا هم یو سړی ایمان نه راوړي نو دی بیا کله ایمان راوړي فبی ای حدیث نو پکم خبره پکم بیان بعد الله رستو دا اللہ دا قرآن و آیاته نخود اللہ یؤمنون دی با یقین کی ایمان راوړي ویل لکل افاک اثیم ہلاکت تباہی دا بربادی دا ہر هغه چا لرا افاکن چی دیر غٹ دروغ جن دے اثیم گناہگار دے یسمعو آیات اللہ اوری آیتون دا اللہ تتلا علیہ لستلے کی دبانے ثم یسر مستکبرا بیا ہمیشہ اعراض کون کے دے دا اللہ قرآن لستلے کی او دے اوری ثم یسر مستکبرا بیا ہمیشہ اعراض کئی یسر اصرار مداومت ہمیشگیری
ثم یسروا بیا کلک ولاړ دے مستکبرن اعراض کونکے مخ اڑونکے لوی کونکے کأن لم یسمعها تبوی چی دے دن دی اوری دے دا اللہ قرآن ورطا بیانی کی او دے اوری او ځان تینا لوی گنی معتبر گنی لوی گئی تبوی چی دے قرآن ندی اوری دے فبشره بعذاب علیم نزیر ورلور کا پا عذاب دردون کی سرا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا کلچ پوہشی زمن پایتنو شیئا ذرا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا او کلچ ورت پتو لگی زمان آیتنو کی یوی مسئلے اتخذها حزوان نوی دیلرا پٹو پسرا اول خو ورت غوگ نگدی که غوگ ورت کی دی نو پوئی گی نا او که پوشی نو بیا ور سره خندا کوي اولئک لهم عذاب مهین دا هغه کسان دي چې دی لره عذاب دې سپکونکې ته دا الله قرآن سره الله دین سره خندا کوي نو الله بداسي عذاب درکې چې ته ور سره سپک سپور شي من ورائهم جهنم مخت ددی جهنم دے ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا فائدی باور نکی دیتا ما حغا چی دی کم کارو نکری دی دفع بنکی دینا ما حغا کسبو چی دی عمل کردی دے شیئا ذرا ولا متخذو من دون اللہ اولیاء او فائدی باور نکی حغا چی دینی ولیو بید اللہ نا اولیاء مددگاران دوستان ولهم عذاب عظیم او دیلر عذاب دیر لوی دے کلوی عذاب علیم کلوی عذاب مهین او کلوی عذاب عظیم یو سړی د الله قرآن اوري او هغې یقین او باور نه کوي ایمان پې نه راوړي یا په مسلې پوه شي او خندا ورسره کوي نو دا لوی جهنمی دی هذا هدا دا قرآن پورا ہدایت تے پورا بیان دے هذا هدن دا قرآن پورا ہدایت تے والذین کفروا حق کسان چی انکار کئی بی آیات ربهم دایتون درب خول لهم عذاب دیلر عذاب دے من رجز سخت علیم درد ان کے دلائل اللہ الذی اللہ غزات تے سخر لکم البحر کار کیا چولی دی تاسو لرا دریابنا دریاب اللہ استاد فائدو دا بارا پیدا کرے دے لتجری الفلکو چی روانی کشتے جازونا شپنا فیہی پتی کی بی امرہی پا حکم دا اللہ دیو ملک نا سامان بل ملک دوڑی ولتبتغو من فضلہی چی اولٹ وی فضل دا اللہ مال ولعلکم تشکرون خامخ چی شکر و باسی وسخر لکم کار کیا چولی دی تاسو لرا ما حغا فی السماواتی چی بردی نور سپوگمائی استوری فرشتی وما او حغا فی الارضی چی کت دی ازمکا کی غرون دی دریابون دی ملغلر دی معادن دی خزانی دی پیٹرول گیس قسم دا اللہ نعمتنا وسخر لكم ما في الارض ما في السماوات وما في الارض جميعا منه طول طرف دا اللہ ندیم یا بلا معنی اعتقدوا جميعا منه عقیدہ اساتا چدا طول طرف دا اللہ ندیم ان فی ذالک یقینا پدی کی لآیات دلائل دی لقوم حق قوم لرا یتفکرون چی سوچ فکر کئی قل او یا پیغمبرا للذین حق چاہتا آمنو چی مسئلہ امنلا مومنانو تا او یا یغفرو مختیاری للذین حق چانا لا یرجون ایام اللہ چی امید نلرید عذاب دا اللہ لا یرجون ایام اللہ امید نلری یقین نساتی پا نعمتون دا اللہ ایام نعمت تهم ہوئی ایام عذاب تهم ہوئی قل للذین آمنوا ویا پیغمبر مومنانو تا یغفروا
معافی دی کوي د خپل حق. که یو کافر مشرک بې ایمانه یو مسلمان ته تکلیف رسی اذیت رسی نو حکم ورته دا دی چې درگذر کا مختی نه واړوه عفو ورته وکړه. لا یرجون ایام الله امید نه لري د عذابونو د الله. لیجزی قوما خامخا بدلی به ورکړي الله هغه قوم ته بما د هغې کانو یکسبون چې دي کوم کارونه کول. عامه قاعده من عمل صالحا فلنفسه چا چې عمل وکړو نیک فایدې خپلې دي. ومن اساء چا چې ناکاره کار وکړو بد عملي وکړه ګناهکار فعليها نو بوج بد دی وبال بد دی. ثم الى ربكم ترجعون بیا به په طرف درب ستاسو واپس کړی شئ. ولقد آتینا بني اسرائیل یقینا ما ورکړیو بني اسرائیل ته الکتاب تورات انجیل والحکم دانشمندی والحکم د پوی خبرې والنبوت پیغمبري. سلور زره انبیاء بني اسرائیل کې راغلي. ورزقناهم من الطیبات او ما ورکړیو دیلا پاک شیزونه. وفضلناهم ما ورکړیو على العالمین ومخلوقات د زمانه د دین. وآتیناهم بینات من الامر او ما ورکړیو دي تخکار دلائل بینات من الامر اخکار دین. فما اختلفون دی اختلاف نو کړي الا مگر من بعد رستو دهغه ما جاءهم العلم چراغ دي دلیل بغیم بینهم د وجه د ضد دي. ان ربک یقضی بینهم یقینا رب ستا فیصله وو کی بمیز دي کی پرز د قیامت فیما پهغه کی کانو چې ودی پاغه کی اختلاف کوونکی. اوس هغه مسله الله وی پیغمبر تاسو سره چې کوم دین دی شریعت دی دا تعالی ما درکړی دی فتبعها نو دی شریعت پسې روان اوسه. ثم جعلناك بیا می ګرځولې ته پیغمبر علی شریعت من الامر. ثم جعلناك بیا می ګرځولې ته پیغمبر علی شریعت من الامر په واضح دین. شریعت واضحه من الامر دین. ثم جعلناك على شریعت من الامر بیا می ګرځولې ته پیغمبره په واضح دین باندې. ستا دا دین ما را کړی دی تا د ځان نه جوړ کړی. فتبعها نو روان شاه شریعت پسې. ولا تتبع او تابعداري مکوا مزا اهواء الذين خواهشاتو د هغه چا پسې لا يعلمون چې علم نه لري. بے علم خلق پسې مګرځه. انهم یقینا دی لن یغنوا عنك هچری نشید فکول تانا من الله شیئا. لن یغنوا فائدې نشي در کولې تعالی من الله د عذاب د الله نه شیئا ذرا. وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض یقینا ظالمان بعضی ملګری د بعضو دي. والله ولی المتقین او الله دوست پرهیزګارو دی. ظالمان بې ایمانه کزان کې یو دي خو ته یاره مکوه الله ستا دوست دی تا ته هیڅوک نقصان نشي رسولی. هذا بصائر للناس مخکې وی هذا هدن دا قرآن کریم پورا پورا هدایت دی پورا خونه ده. او اوس وی هذا بصائر دا قرآن دا الله دا شریعت روخانه دلائل دی. للناس پار د خلقو وهدن خون دا هدایت ته ورحمت مهربانتیا دا لقوم هغه چا لرا یوقنون چې یقین ساتي. ام حسب الذين آیا ګمان کوي هغه څوک اجترحوا السیئات چې کارونه کوي د ګناه د کفر د شرک. اجترحوا اکتسبوا آیا ګمان کوي خیال کوي هغه څوک اجترحوا چې عمل کوي السیئات د بدی کفر کوي شرک کوي نور فسق و فجور کې مبتلا دي. هغه دا خیال ساتي ان نجعلهم چې زبې وګرځوم
کالذین پشان د هغه چا آمنو چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات عمل کوي نیک سواء محیاهم ومماتهم برابر دی ژوند دی مرګ دی آیا ظالمان مشرکان بے ایمان کافر گناہگار دا خیال ساتي چې منګه او ایماندار دواړه برابر یو ژوند کې او مرګ کې چرته مسلمان او چرته کافر چرته موحد او چرته مشرک چرته دیندار او چرته بے دینه دواړه نه دي برابر نه ژوند کې برابر دي او نه مرګ کې برابر دي مسلمان دنیا کې هم کامیاب دی مرګ نه رستو هم کامیاب دی او کافر اگر کډیر مالدار دی بے ایمانه دنیا کې هم ناکام دی آخر کې هم ناکام دی سواء محیاهم ومماتهم برابر دی ژوند دی مرګ دی هیڅ چره نه دی برابر ساء ما يحكمون سبد فیصله کوي शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।